وای پای اخیر مرګ دی. دا د پښتو متل دی. جناب میراوس صاحب الله دې کامل مغفرت نصیب کړي چې ټوله پښتانه به یې څه کول خندول، هغه دنیا نه لاړی، خپله دانه او خپلې چې کومې هغه اوبه وې هغې ختمې کړې. ګوره ډېر خلک داسې وایي که نه چې بس سخته وه پې او زنګدنې سخت او پلان او ډینګ. ګوره یاد ساتئ ښه، تاسو ته پته ده ګوره شریعت د ناڅاپي مرګ نه یو قسم له لکسیټ کوي ښه، د ناڅاپي مرګ نه دام ګوره ښه نه یاد ساتئ ښه. هغه کس چې بیماری پې راشي او د دنیا بیماری تیره کړي او دی لاړ شي که نه، نو دا بیماري نه ده، دا ګناهونه بیخي په دنیا کې پاتې کوي. تاسو ته پته ده چې د یو سر درد د باندې رالی د یو کال ګناهونه دی الله معاف کوي، د یو کال ګناهونه. بیا چې یو کس پرېوځي د هغه نه یو خپه بیا بله خپه او بیا شوګر یو کال دوه درې په کټ باندې تیر کړي، یا دنیا کلونه یو انسان په کټ تیر کړي، یا یو بابا پرېوځي یا یو بوډۍ پرېوځي او بیماری یا کو پرې نه وځي هر وخت کې بیماری. نو یاد ساتئ دا بیماری نه ده، دا ګورئ نعمت دی ښه. یو بزرګ و چې به کله بیمار نه شو په میاشت کې نو راوبوتو ای الله ولې وای د رحمت د نظر نه دی غورځولی ما. دا ولې شریعت و چې کله بیمار له لاړ شي د هغه نه دعا غواړئ، دی خاص د الله په نظر کې دی ورځو کې دی خاص د الله توجه کې. نو جناب هغه کسان چې بیماری که نه او پراته او بیا وفات شي نو داسې مه وایه ګوره چې د زن کدن څه خوښه د ټول ګناهونه په دنیا کې پاتې کېږي. بیماری دا لکه انسان داسې پاکوي څنګه چې هګۍ نه ده دا د ویښتو نه پاکوي ښه، خو چې په هغې بیماري باندې صبر وکړي او چې خدایه بس په دې راضي ما نور دې نه او د الله په فیصلو باندې ترازونه ونه کړي. ګورئ یاد ساتئ هغه بیماران چې بیماری کې پراته دي که نه، نو ګورئ د الله نه غواړئ خدایه بس دی خدایه صحت راله راکړي، خدایه بس نور راکړي برداشت نشته. ګوره دا به نه وایي چې خدایه مونږ دې لیدلي یو او زما بچی دلی دلی او به زما کور د بیمارو نه خلاصیږي او به صرف مصیبتونه دی او زما په کور دی، دا به ګورئ نه وی ښه. د الله څه کولی هم نشي او خپل ټول ثواب څه دی دې نه به محرومه شي. نو جناب میراوس صاحب د دنیا یو عجیبه یو راج په دې پښتنو باندې کړی دی. هر ځای کې پښتانه پیژني، دا نوی کول هم پیژني، نوی کول نه دا کم چې راغټ شوي دوی هم پیژني او چې کم د دوی د وختو کم کس خلکو هغوی ټول پیژني. خو مرګ دا برچاله راځي، هغه خپله تېره کړه او لاړی دنیا نه، د ایمان حالت کې لاړی، د بیمارۍ حالت کې لاړی. الله دې کامل مغفرت نصیب کړي. دا ډېر غټ بونسونه دي ښه، د بیمارۍ حالت کې تلل نه دي. الله اکبر کبیره. په جناب الله دې مونږ ټول ته دا ځنکدن اسان کړي، الله دې مونږ د ځان سره چې ایمان یو سو بس دا غټې خبرې دي.